سلام علیکم قدرمن دوستانو، په خیر راغلی. درې کونجې میز ته کارپوه صاحب یا متخصص صاحب مې راغوښتی دی، خو متاسفانه چونکې خصوصا ناوخته یې کړ. دا ګوره موږ خپل معین وخت لرو او دا ناوخته را رواني، دا خو بده ده که نه؟ وی په خیر راغلی کارپوه صاحب. څنګه یې؟ ښه طبیعت ښه دی؟ خیرت خو څنګه دې ناوخته کړ؟ خیرت نو ته سره خو دا فکر شته نه که نه؟ تا سره البته وبخه چې دا فکر وکړې چې دا ښار دی لارې به بندې وي، نور مشکل به سړی ولري. تا یوازې خپل ټیم او دلته د ژوندی خپرونه پیل کړې ده، خپل ټیم ګوري، خلکو اړتیا او ضرورتونه نه ګوري. ګوره مېلمه غوسې مه کوه، مېلمه ورور د چا پلار خو نه یې که نه؟ که مېلمه نو تا راغوښتی یم، خلکو ته دې راغوښتی یم چې خلکو ته معلومات ورکړم. غوسه کېږي ولې؟ غوسه کېږم خو ځکه چې دا حالات وګوره چې دې حال کې چې ځان دلته را رسوي څنګه به را ورسېږي. وګوره ته، وګوره دا وګوره چې څه حال دی. بخښنه غواړم کارپوه صاحب، متخصص صاحب ډېر ګرځېدلی دی. څو ماډل اسناد لري، لوړې، ښکته، پورته، هلته، دلته زده کړې کړي که نه؟ بیا ښه راغلاست درته وایم. په خیر راغلی خبریال صاحب. یو وارې چې څوک راغواړي نو بیا یې په کامله معنا خلکو ته معرفي کوه. هلته او دلته څه معنا؟ لکه هلته او دلته او دلته او دلته څه شی شو؟ تحصیلات څه معنا؟ د څه شي تحصیلات؟ نو زه څه خبر یم؟ نو چې نه خبر خو واضح ووایه چې خلکو ته خپل تحصیلات وښایه. ورته ووایه. قدرمنو لیدونکو، خبریال یو څه اندازه عاجز زما په اړه معلومات نه لري، سړی راغواړي او معلومات نه اخلي. ما تقریبا 14 لیسانس اخیستي دي، 4 دکتوراوې مې کړي دي، البته په مختلفو ځایونو کې مې تخصص هم کړی دی. یو څو ځله مې تخصص کړی دی چاپېریال ساتنه کې او په ټولن پېژندنه کې، البته په وګړ پېژندنه کې، البته په کلو او بانډو کې ګرځېدلی یم. هر څه ګورم. بس متخصص صاحب، خلک پوهېږي یا صاحب ستا د قوانینو پته لګېږي چې تا ډېر تحصیلات کړي که نه؟ بس نو دا به دې اول نه خلکو ته ویلي وای یا به دې ما ته ویلي وای چې ضرورت نشته، تا خلک پېژني، ستا د څېرې سره خلک بلد دي. ته غوسه کېږي نو غوسه ولې کوې؟ دا د غوسې خبره ده. مېلمه ورور دلته مېلمه یې نو غوسې ولې کوې؟ اوس چې زه دلته راغلی یم قربه هم یم او مېلمه هم یم، دواړه یم. زه چې ته خفه نه یې، چې ته خوشحاله یې. ښه متخصص صاحب، بیروبار خو تا ولیده که نه؟ ما ولیده. رښتیا ده، د دې د حل لاره څه ده؟ څه باید وکړو؟ یو خو چې زه تا ته ګورم که نه نو خپلې پوښتنې رانه ویلې شي، ځکه ډېر په جذباتو کې او ډېر په احساساتو کې خلکو ته معلومات ورکوي. ښه خیر په هر صورت خبریال صاحب بیا هم مننه چې ما نه دي د خلکو د روښانتیا لپاره نظر وغوښتو. مخکې مې هم له چارواکو سره البته خپل نظر خپلې طرحې شریکې کړي دي، بیا هم ورسره شریکوم او دوی ته وایم چې ښار کې ریکشاګانو، موټر سایکلونو او ټیکټرو بیروبار جوړ کړی دی. دا درې واړه چې کوم دي لایسنسونه هم نه لري، آزادانه ښار ته داخلېږي. او بل دا چې د لمبر پلیټ والا موټر هم په ښار کې ګرځي او بې لمبر پلیټ هم ګرځي. حلیافل یو یوه اندازه توپیر خو دې وشي که نه؟ څوک چې نمبر پلیټ لري هغه دې په ښار کې ګرځي او څوک چې نه لري هغه دې ښار ته نه را پرېښودل کېږي. یو خو به د غریبانانو ګډیو حالت د کاروبار زمینه برابروي او بل به دا ښار کې کوم دی بیروبار لږ کم شوی. دا یې د حل لاره ده. دا یې د حل لاره ده. ډېر ښه نو متخصص دی، کارپوه دی، ګرځېدلی دی، لوړ تحصیلات لري. ښه را به شو دوهمه پوښتنې ته. متخصص صاحب، که تاسو دا راته ووایئ چې د افغانۍ مسله ډېره ګرمه روانه ده او بس الله تعالی دې په خیر تمام یې کړي. خپل افغانۍ ده، بلکل بلکل. خو یوه خبره شته،
نه پوهېږم چې په دې برخه کې ستاسو نظر به څه وي. یعنې د کاسې لاندې نیم کاسه تاسو ته ښکاري. کاسې لاندې نیم کاسه ده. دا ولې کاسې لاندې نیم کاسه ده؟ خلک په عذاب دي، غل مغل کوي، وایي چې کله چې مونږ دخولي دروازو باندې داخلېږو دلته مونږ راته وایي چې کټه شه لږ شه کلدار افغاني. ډېر ښه کار کوي که نه، خو دا دې ورسره کوي که نه، خو کلدار دې ژوب کې بازار ته نه راوړي که نه. خو مشکل یو مشکل شته، هغه بلکل چې عمده مشکل دی، غټ مشکل دی. هغه دا چې دا وړې روپۍ نه دي، دا چې کله دا صرافان ترېنه اخلي، کوم چې دا لارو کې ناست وي دا په کومه بیه ترې اخلي. زه نو دې صرافانو ته وایم چې صرافه وروره که د افغانیو کې فرق راځي نیمګړي وي پرې وي څوک یې درنه نه اخلي، خو په ارزانه یې ترېنه واخله، که نه چې په فرق نه وي پکې نو ته یې ولې څو روپۍ ارزانې دا ماتې روپۍ ترېنه اخلي. او بله دا که چا درته ویلي وي چې ارزانې یې ترېنه واخله یا دا خوا او شا کې چې څوک در سره ولاړ دی دې سره ګوته تا پټه کړې وي، بیا هم مونږ ته ووایه که نه چې خلکو سره یې شریکه کړو چې موضوع روښانه شي خلکو ته. دا ستونزې شته یعنې حل لار نشته. حل لاره شته که نه، کله چې مونږ ته ووایي مونږ به اوس هم د ولس سره شریکه کړو خلک بیا به ګورو چې کله دا خبره تاسو سره شریکه کېږي. په صورت او ته خبریال یې دا ستا دنده ده که نه، دا به ګورې پوښتنه به ترېنه کوې. ته مې پلاره زه متخصص یم، چېشته مې راغوښتی دلته، زه متخصص یم. وای پیسنو نو ته خلکو ته خدمات وړاندې کړه که نه، نو چې خدمات وړاندې کوم ته ما نه پوښتنه کوي زه ځواب ورکوم. نو مایک باید د ستا سره په لاس کې وي او ورشي ورته ووایي چې تا سره خو چا ظلم نه دی. دا زما کار دی، زما کار اوس ستا کار دی. بله پوښتنه دا ده متخصص صاحب چې دا د خر کسابیو په اړه ستاسو نظر څه دی چې دا معیاري دي او که غیر معیاري؟ غیر معیاري دي، یو دوه به یې پکې معیاري وي، نورې ټولې غیر معیاري. هغه څنګه؟ ته چې دا د سهار وختي لاړ شه دا د قصابانو سټې وګوره، کله چې د شپې قصابان لاړ شي سپیو البته کوڅه ډبو پې اتڼ اچولی وي د شپې، داسې وڅټي شپې داسې وڅټي چې سهار قصابان راشي خپلې سټې نه پېژني، وایي چې شپې به چا مینځلي وي یا به مونږ خبر نه یو خپله به مو مینځلي وي، دومره یې څټلي وي، داسې پاکې سطح یې صفا کړي وي. نو د دې نه وګوره انټرکس مرض دی، انفلوینزا ده، ټوغکی دی، نور ډول ډول مرضونه دي، دا به ګوره خلکو ته انتقال شي. خلکو ته زه دا وایم چې د قصابانو سټې اول وګورئ چې څنګه دي پاکې ساتلي دي که نه یې دي ساتلي، که نه یې وي ساتلي ترېنه مه اخلئ غوښه. بلکل دا زموږ درې کونجی میز چې د متخصص صاحب خبرې تاسو واورېدلې، په دې هیله چې ستونزې حل شي. نو متخصص صاحب یوه دنیا مننه، قربان دې شي چې راغلی. بس زه نو په مخه دې ښه ځه په خیر لاړ شي. ځه خو ته هم ځه که نه، دا زما کار دی، زه په مخه دې ښه زه په خیر لاړ شي. ځه عجیب خلک دي، راویې واړه بیا به غوسې هم دې کوي که نه، دا ښه خبره نه ده. خدای په امان.